یو عالم وی چې ما باندې 30 लाख روپۍ قرض او د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک زما 30 लाख کم چې قرض وه دا په ښه طریقې سره دی ختم کړله. محترم مسلمانانو خویندرونو یو سړي تپوس وکړم او دغې علم الدین ورته وفرمایل چې یاره ما باندې 30 लाख روپۍ قرض وه. هغه دا وی چې یاره ما باندې قرض دی او دا قرض ختمیږي نه. مفتي عبدالواحد قریشي دامت برکاتهم العالیه دې مولانا صاحب ته فرمایل چې ما باندې 30 लाख روپۍ قرض دا وظیفه ما وکړله سره ما هم ما کوله. الله پاک زما قرض ختم کو. الله پاک دومره مالدار کړم چې اوس بل چاته زه پیسې هم ورکولی شم، بل چاته خوراک هم ورکولی شم. مخکې ډېر زیات محتاج وم، اوس الله پاک ډېره زیاته پراخي دا راوستله. نو دا یې ورته وي چې دا زما معمول دی او دا تم معمول ساز کا ستا به 30 लाख روپۍ کومه قرضه ده دا به الله پاک په ښه طریقې سره دا ختمه کړي. هغه چې دا کوم کلمات یادوي هغه د دوانو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه وسلم ناشنا کلمات دا راښودلي دي موږ تاسو ته. نو کوم موږ محترمو دغه کلمات دا شروع کړو انشاءالله العزیز الله پاک موږ د قرضو نه وساتي. کو چېرته څوک داسې وي چې قرضداري دا وظیفه کوي الله پاک به د قرض نه د مرض نه دا به ساتي. دغه رنګه څوک یریږي یا څنګه غریب نه شمه هغه هم دا وظیفه کولی شي. د چا حاجت وي او دی وایي چې زما دې حاجت پوره شي نو همدا وظیفه دی کولی شي. د چا قسم مشکل وي او دی وایي چې یاره زما د مشکل ختم شي نو دی همدا وظیفه کولی شي. محترم مسلمانانو خویندرونو وظایف دا ډېر ناشنا دي، بس صرف توجه یقین دهان دا غواړي چې کله به دا څیزونه راشي نو بیا به الله پاک زمونږ او ستاسو هر مسله دا حل کوي. وایي داسې مه وایه خپل رب ته مه وایه چې زه غم لرم، یا الله زما دا پریشاني ده، پریشانۍ ته ووایه چې داسې رب لرم که مو ته یو پیره سر په سجده باندې کېښودو زما و ناممکن حاجتونه دا پوره شي. ناممکن مشکلات دا به الله پاک مال حل کړي. محترمو د حالاتو نه یریږئ مه، دوا کوئ یا الله پاک د سختو حالاتو نه مو ساتي، د مشکلاتو نه مو وساتي. بهترین او اعلی ژوند راکړي، تا پیدا کړم په دنیا کې هم ښکلی ژوند راکړي ربه او دغه رنګې په آخرت کې هم ښکلی او بهترین ژوند راکړي. انشاءالله العزیز ګارنټي در کوم الله پاک به داسې ژوند راکړي داسې چې تمام خلکه دا به راته حیرانوي. نو راځئ دا وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کوئ، دومره به مالدار شئ انشاءالله چې ستاسو په وهم و ګمان کې هم نه وي. ځان له کور د پکار دی، دغه رنګې پیسې د پکار دي، جسر هم پکار دي، الله پاک به درکوي. کلمات تاسو ته سکرین باندې ښکاري او داسې کلمات دي: اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عما سواک. بس سهار او ماښام صرف لس پیرې ویلی شي، درې پیرې ویلی شي، یویشت پیرې ویلی شي چې څومره پکې ګوړه اچي دومره خوږېږي، چې څومره سیوا وي دومره سیوا پیدا دا به کوي. الله پاک دې زموږ او ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، تمام مشکلات دې ختم کړي، قرضې د الله پاک ختم کړي. الله پاک دې دومره اسانیانې زموږ او ستاسو ژوند کې راولي چې موږ او تاسو په سکون سره خپل ژوند تېروو. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.